أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر کوم په هغوی کې یو دی حضرت سید بن زید. د حضرت سید د والد نامه زید بن عمرو او د والدې نامه فاطمه بنت باجه. د دوی تعلق د عدی بن کعب بن لوی قبیلې سره و او د سید بن زید کنیت ابو الاور و او زنو ابو سعود هم بیان کړی دی. د دوی قد اوږد و، غنم رنګي و او ګڼ ویښته و. دی د حضرت عمر بن خطاب د تره زوی و او په څلورم پوش د دوی شجره نسب په نفیل باندې د حضرت عمر سره ملاوت و او په اتم پشت باندې په کعب بن لوی باندې دی د دې شجره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاوت ده. د حضرت سید د خور عتیقه واده حضرت عمر سره او د حضرت عمر د خور فاطمه واده حضرت سید سره شوی و او د هغه خور ده چې د حضرت عمر د اسلام د قبلولو سبب هم جوړه شوی و. د حضرت سید والد زید بن عمرو د جاهلیت په زمانه کې هم د یو خدای عبادت کولو او د حضرت ابراهیم دین به لټولو. دا به وی چې کوم چې د حضرت ابراهیم معبود دی هغه زما معبود دی او کوم چې د ابراهیم دین دی هغه زما دین دی. حضور فرمایي چې په هغه زمانه کې هم موحدین موجود وو او ځینې ماشومان سوال هم کوي چې د اسلام نه مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دین څه و چې د چا عبادت به هغوی کولو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو د ټولو نه زیات موحد و او د یو خدای عبادت به هغوی کولو. زید بن عمرو د هر قسم فسق و فجور او ان تر دې چې د مشرکانو د ذبیحې نه به هم هغوی اجتناب کولو. او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی ملاقات د هغوی د بعثت نه مخکې وشو چې د په صحیح بخاري کې داسې بیان شوی دی چې د حضرت عبدالله بن عمر دا روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زید بن عمرو بن نفیل سره د بلده په مقام نه ښکته ملاو شوي وو او دې نه مخکې چې
دا د هغې نه مخکې خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي نازله شوې وه، یعنی د هغوی د نبوت د دعوې نه دا مخکې خبره ده. او بلده دا د مکې نه چې د مغرب طرف ته چې د تمیم کومه لاره ده، نو هغه ځای کې د وعده نامه ده. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته دسترخوان کېښودی شو او هغوی د خوراک نه انکار وکړو. نو زید هم دا و چې زه به هم دا څیزونه نه خورم، زه صرف هم هغه خورم چې کوم د خدای نامه واخیستی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه احتیاط د تقاضې د په وجې نه وخوړل چې دا د خدای پاک نه علاوه د بل چا په نامه دا حلال شوي دي دا څیزونه. نو زید هم دا وی چې زه د غیر الله په نامه چې څه حلال شوي دي هغه څیزونه نه خورم. بیا مخکې دا روایت داسې دی چې زید بن عمرو د قریش چې کومه قربانۍ وې هغه به معیوبې ګڼلې او دا به وی چې چله پیدا کړو خدای دا او د اسمان نه دی لپاره اوبم خدای پاک ورولې دي او د ځمکې نه دی لپاره خوراک هم خدای پاک پیدا کړی دی. نو بیا د خدای نه بغیر د بل چا په نامه باندې تاسو دا ولې حلالوئ، یعنې د غیر الله په نامه باندې څاروي حلالول به هغوی بد ګڼل ده او دا به ډېر لوی ګناه ګڼله. زید بن عمرو د کفر او د شرک نه چې متنفر شو، نو هغوی د حق په لټون کې د لرې لرې ملکونو سفر هم کړی و. د دې د سفر باره کې د صحیح بخاري یو بل روایت کې داسې بیان شوي دي چې ابن عمر روایت کوي چې زید بن عمرو بن نفیل د شام د ملک طرف ته د دین باره کې د تپوس لپاره تللی و چې د یو دین پیروي وکړي. نو هغوی د یو یهودي عالم سره ملاو شو چا نه چې هغوی د هغې د دین باره کې تپوس وکړو. نو هغوی ورته وویل چې ما ته د خپل دین باره کې وایي کېدای شي چې زه ستاسو دین خپل کړم. یهودي عالم نه دا تپوس کړو. نو هغې ورته دا وایي چې زموږ په مذهب را نه شو ځکه چې دا خو خراب شوی دی او ته به هم د خدای پاک د غضب نه برخه واخلې. نو زید ورته وایي چې زه خو د خدای پاک د غضب نه تښتم او زه خو به د خدای پاک خفګاني چې برداشت نه کوم، زه د طاقت کلي لرم. نو بیا هغې ته تپوس کړو چې دین علاوه هم څه بل دین نه ما خبره بل څه دین نه. نو هغه ورته وایي یهودي عالم چې زه خو همدا دې نه خبر یم چې انسان د حنیف وي. زید ورته وایي چې حنیف څه وي؟ نو هغه ورته وایي چې د ابراهیم دین نه یهودي و نه نصراني، هغه صرف د خدای پاک عبادت کولو. او بیا د زید هغه ځای نه راووت او د نصاراو یو عالم سره ملاو شو او هغې ته یې دا ذکر وکړو. نو هغه هم ورته دا وایي چې ته زموږ په مذهب را نه شې ځکه چې که ته راغلې نو د خدای پاک د لعنت نه به برخه واخلې. زید ورته وایي چې زه خو د خدای پاک د لعنت نه تښتم او زه د خدای پاک لعنت او د هغه غضب نه شم برداشت کولی او ما کې د طاقت چېرته دی، نو ته آیا بل څه د دین نه به ما خبر کړې؟ نو هغه هم ورته دا وایي چې زه هم دې نه خبر یم چې انسان دی حنیف. نو زید ترې تپوس وکړو چې دا حنیف څه ته وایي؟ نو هغه ورته وایي چې د ابراهیم دین وي، نه هغه یهودي و نه نصراني و، صرف د خدای عبادت به کولو. زید چې د حضرت ابراهیم علیه السلام باره کې د دوی دا رایې وکتل، نو هلته نه راووتو او چې بهر میدان ته راغلو نو هغوی خپل دواړه لاسونه اوچت کړو. دا وایي چې خدایه زه دا اقرار کوم چې زه د ابراهیم په دین یم. زید بن عمرو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زمانه زید بن عمرو ته حاصله شوې وه، خو د هغې د بعثت نه مخکې هغوی وفات شوي وو. حضرت عامر بن ربیعه بیانوي چې زید بن عمرو د دین په تلاش کې وو او هغوی د نصرانیت او د یهودیت او د بوتانو او د کاڼو د پرستش نه د کرکې اظهار کولو او هغوی د خپل قوم سره اختلاف کړی و او د هغو بوتانو چې د هغې پلار نیکه به عبادت کولو د هغې د پرېښودو دوی اظهار کړی و او نه به د هغوی حلال کړي څاروي خوړه. او یو ځل هغې ماته دا ویلي چې یا میرا
ګوره چې زه خپل کام سره اختلاف لرم او زه د ابراهیم د ملت پیروي کوونکی یم او چې چا به هغه عبادت کولو یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغې نه پس د اسماعیل اتباع کوم چې دغه قبله طرف ته به مونځ کولو او زه د اسماعیل د نسل نه د یو نبي انتظار کوم خو داسې معلومیږي چې ما ته به د هغه زمانه نصیبه نه شي چې زه د هغه تصدیق وکړم په هغه ایمان راوړم او دا ګواهي ورکړم چې رښتونی نبي دی نو یا مېره که ته د هغه نبي زمانه بیا مومې نو هغه ته به زما سلام وایي امیر وی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ظهور وشو نو زه مسلمان شوم او ما ویل د زید بن عمرو پیغام ورکړ او سلام ورته دا ویلی و نو حضور د سلام جواب ورکړو او د هغې لپاره د رحمت دعا کړې وه او دا یې فرمایلي و چې ما هغه په جنت کې داسې لیدلی دی چې هغه خپل لمن راټولې لګیا دی زید بن عمرو په خپل موحد کېدو ډېر فخر کولو حضرت اسماء بنت ابوبکر د جاهلیت د زمانې یوه واقع بیانوي چې ما زید بن عمرو بن نفیل ولیده چې کعبې سره یې ډډه لګولې ده او دا وی چې د قریش خلکو قسم مې دی په خدای چې تاسو کې هیڅوک هم زما نه بغیر تاسو کې هیڅوک هم د ابراهیم په دین نه دی او هغوی به او زید به لوڼه به جندی نه ښخولې دا چې کوم د عربو د ځینو قبیلو رسم و چې به جنکې لوڼه به جندی په ځمکه کې ښخې کړي هغوی به نه ښخولې او چې کوم سړي به چې خپل لور وژل غوښته داسې او دوی به خبر شو نو دوی به ورته وي چې دا مه وژنه او زه به د دې خرچه او ټول خوراک به تاله در کوم نو بیا به هغوی د هغې ټوله خرچه برداشت کوله او چې کله به جنۍ پېغله شوه نو د هغې پلار ته به یې ویل چې که ته غواړې نو زه به دا تاله درکړم او که ته غواړې زه به دې ټول کارونه پوره کړم یعنې د دې د واده وغیره چې کومې خرچې دي دا به پوره کړم یو بل روایت کې حضرت اسماء بنت ابوبکر بیانوي دا لومړی روایت د بخاري و او دا دویم د تاریخ د کتاب اسد الغابه دی حضرت اسماء بنت ابوبکر بیانوي چې ما زید بن عمرو بن نفیل لیدلي چې هغې کعبې سره ډډه لګولې وه او دا یې وی چې یا د قریش خلکو د هغه ذات مې د قسم چې چا په لاس کې د زید ژوند دی چې ما نه بغیر په تاسو کې هیڅوک هم ما نه بغیر تاسو کې هیچا هم د ابراهیم په دین سهار کړی نه دی هغوی به دا وي چې یا خدایه کاش که زه د ستا د عبادت چې کومه د ټولو نه ښه طریقه د هغې نه خبر وی ما به هم هغه شان ستا عبادت کولی خو زه دې نه واقف نه یم بیا به هغوی په خپل په لاس په تلي باندې به هغوی سجده کوله د سعید بن مسیب نه مروي ده چې زید بن عمرو وفات د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې شوی و او هغه وخت قریشو د خانه کعبه تعمیر کولو چې کله هغوی وفات شو هغوی دا وی چې زه د ابراهیم په دین یم حضور فرمایي چې دا ذکر د سعید بن زید کېدو لګیا خو د هغوی د والد ذکر ضمناً راغلو او دوی ته چې کوم مقام ملو شو په اسلام کې او بیا چې کوم د پلار چې کومې نیکۍ وې نو د هغې په وجه دا هم په تاریخ کې محفوظ شوي دي ځکه حضور فرمایي چې ما دا هم دلته بیان کړو ځکه چې دا روایتونه په بخاري کې میلاویږي خو بهرحال اوس به د حضرت سعید بن زید چې کوم باقي ذکر د هغه وکړم یو ځل حضرت سعید بن زید او حضرت عمر بن خطاب د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او د هغوی نه د زید بن عمرو باره کې تپوس وکړو د سعید د والد باره کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خدای پاک د زید بن عمرو مغفرت وکړي او په هغوی د رحم وکړي د هغوی وفات د ابراهیم په دین باندې شوی و او د نه پسې چې کله به هم مسلمانانو د زید بن عمرو ذکر کولو نو د هغوی لپاره به د رحمت او د مغفرت دعا کولو او یو بل روایت کې چې یو ځل د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د زید بن عمرو باره کې تپوس وکړو شو نو هغوی وفرمیل چې هغوی به د قیامت په ورځ یوازې د یو امت برابر راپاڅولی کېږي لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی حضور فرمایي چې لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی چې حضرت سعید بن زید حضرت عمر وښي وو
او د حضرت سید بن زید خور عتیقه بنت زید حضرت عمر ته نکاح شوی وه. نو حضرت سید بن زید د هغې اهلیه حضرت فاطمه بنت خطاب د اسلام په سر کې مسلمانان شوي وو او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دار ارقم کې داخلېدو نه مخکې دوی ایمان راوړی وو. او د حضرت سید اهلیه لکه څنګه چې ما مخکې ذکر کړی دی د حضرت عمر د اسلام قبلولو سبب جوړه شوې وه. او د دې تفصیل خو د حضرت خباب بن ارد په ذکر کې بیان شوی دی تیر ځل. خو بهرحال دلته چونکې د حضرت سید حواله هم ده نو ځکه به په اختصار ما بیا بیان کوم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې لیکلی دي چې حضرت حمزه ته د حضرت حمزه د اسلام قبلولو لا یو څو ورځې تېرې شوې وې چې خدای پاک مسلمانانو ته یوه بله د خوشحالۍ موقع وښودله. او حضرت عمر هم چې د اسلام ډېر سخت مخالف و هغوی مسلمان شو. په حضرت عمر کې د سختۍ ماده وه د مخکې نه په فطرت کې وه خو د اسلام دشمنۍ دا نور هم زیاته کړې وه. نو د اسلام نه مخکې چې کوم غریبانان او کمزوري مسلمانان وو نو د هغې د اسلام قبلولو په وجه هغې له به ډېر زیات تکلیفونه ورکړل کېده ورکول به هغوی. او یو ځل هغوی ته دا خیال راغلو چې دوی له خو زه تکلیفونه ورکوم خو دا خلک منې کېږي نه او په خپل ایمان کې دي پاخه دي نو د دې فتنې چې کم باني دی هغه ولې ختم نه کړمه. نو هغوی په دغه نیت د کوره راووتو په لاس کې بربنډه توره وه. په لاره کې ورته یو تن ملاو شو هغه ورته و چې عمره ډېر په غوسه کې ده او دا دومره په غوسه کې ده بربنډه توره چې نیولې ده چېرته روانې. نو هغې ورته و چې نن زه د محمد صلی الله علیه وسلم کیسه ختموم. نو هغه ورته و چې مخکې د خپل د کور خبر خو واخله ستا خور ستا دواړه مسلمانان شوي دي. نو په دې حضرت عمر فوراً واپس شو. حضرت عمر فوراً واپس شو د خپل د خور د کور طرف ته روان شو. او چې هغوی چې کله کور ته جغت ورسېده نو د دننه نه د قرآن د تلاوت اواز را روانو. خباب بن ارد ډېر په خوشحالۍ قرآن ویلو چې دا اواز حضرت عمر واورېده نو غوسه نور هم زیاته شوه. هغوی زر دروازه کولا وکړه او کور کې ور داخل شو. د هغوی په اواز باندې خباب فوراً چېرته پټ شو چېرته به د پټېدو ځای و پرده یا څه بل ځای کې. او فاطمه چې د هغوی خور وه هغوی فوراً د قرآن چې کوم هغه اوراق و هغه خوا دېخوا پټ کړه. حضرت عمر په دې حضرت فاطمه حضرت سعید ته و چې دا مې اورېدلی دي چې تاسو د خپل دین نه لرې شوئ او دا یې ویلې ورته خپل د اوښې سید بن زید پرون خطه د هغوی وهلو لپاره. او فاطمه منځ ته چې راغله خپل خاوند بچ کولو لپاره هغه وخت چې حضرت عمر کوم حمله کولو نو هغه داسې وه حضرت فاطمه د هغې په ضد کې راغله او هغه هم زخمي شوه. نو بهرحال چې زخمي شوه نو بیا د هغې جرأت هم زیات شو. هغوی ډېر په جوش ورته وایي چې او عمره موږ مسلمانان شوي یو ته چې څه کولی شو که خو موږ به اسلام نه پرېږدو. نو د خور دغه جرأتمندانه او د بادرۍ دا خبره چې حضرت عمر واورېده او چې بیا وکته چې خور یې وینو نه لطپت وه هغوی هم داسې زخمي شوي وو چې د مخ نه وینې بهېدې. نو د دغه نظریه د حضرت عمر په طبیعت باندې ډېر اثر وشو. نو هغوی فوراً دا و چې ښه بیا ما ته هغه کلام وښایي چې کوم تاسو ویلو. نو فاطمې ورته وویل چې داسې نه ځکه چې ته به هغه صفحې ضایع کړې. عمر ورله جواب ورکړو چې نه به کومه واپس به یې کړمه. نو فاطمې ورته بیا وایي چې ښه داسې درته نه شم ښودلی مخکې ته ورشه اولام به بیا ګورې. نو کله چې هغوی ولامبل او فارغ شو نو حضرت فاطمې د قرآن هغه اوراق راوباسلو د هغوی مخې ته یې کېښودل او هغوی چې هغه راواغسته ویې کتل نو دا د سوره طه چې کوم د آیتونه دي ابتدایي هغه و. او حضرت عمر ډېر په مروب زړه هغه ویل شروع کړو
او چې کله ویل شروع کو نو فطرت سعید و او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا و نو هر لفظ هغوی زړه ته ورکوزېده او چې بیا هغوی چې لوستو په دغه آیت ورسېدل دا دوه آیتونه چې کله هغوی ولوستل چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى یعنی اومزه د دغه دنیا واحد خالق و مالک یم ما نه بغیر بل څوک د پرستش قابل نه دی نو تاسو ته پکار دی چې صرف هم زما عبادت کوئ او زما د یاد لپاره خپلې دعاګانې وخت کړئ ګورئ هغه لحظه چې لوز شوی دی زر راتلونکې ده خو مونږه هغه دا وخت مخفي ساتلی ده چې دې لپاره چې هر تن دی د خپل کړي کارونو تختونه بدل بیا مومي حضرت عمر چې کله دا آیت لوست نو دغې سترګې وغوړېدې او بېاختیار هغوی دا ووایي چې څومره عجیبه کلام دی څومره پاک کلام دی خو باب چې دا الفاظ واورېده هغوی پټ وو هغوی فورا بار راووتو د خدای شکر یې وکړو او هغوی دا وویل چې دا چې کوم بدلون راغلو دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دعا نتیجه ده ځکه چې قسم ده په خدای چې پرون ما هغوی اورېدلي چې دا دعا یې کوله چې الله ته عمر بن الخطاب یا عمرو بن هشام یعنی ابو جهل دې دواړو کې یو له ضرور اسلام ورکړه بهرحال حضرت عمر په دغه خبره څه خوباب ته و چې ما ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پته وښایه چې هغې چېرته دی او هغوی لا توره په نیام کې نه وه واپس ایښې هماغه شان یې لاس کې نیولې وه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې په دار ارقم کې به ونو په باب ورته همدغه ځای پته وښودله حضرت عمر هلته لاړو په دروازه چې ورسېدو نو په زور یې دروازه وډبوله صحابهو چې د دروازې د درز نه وکته نو هغوی لیده چې حضرت عمر ولاړ دی او بربنډه توره په لاس کې ده نو هغوی چې دا ولیده نو دروازه کلاولو کې هغوی لږ تعامل وکړو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دروازه کلاوه کړئ حضرت حمزه هم ووایي هملته موجود هغوی چې دروازه کلاوه کړئ که په نیکه اراده راغلی دی نو ښه ده او که اراده بده وي نو په دغه توره به دغه سر پرې کړم نو دروازه کلاوه شوه او حضرت عمر سره د بربنډې تورې دننه راغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې عمر په کومه اراده راغلی هغوی د هغې د څادر یو ګوټ راکاږلو د حضرت عمر هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله مسلمانېدو له راغلی یم رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا الفاظ واورېدل نو په خوشحالۍ الله اکبر وویلې ورسره صحابه هم دا وویل او دا لیکلي چې دومره زور سره هغوی د الله اکبر ناره لګولې وه چې د مکې چې کوم غرونه وو په هغې کې دا اواز خور شوی و نو دا حضرت سعید و چې د حضرت عمر د اسلام د قبلولو ذریعه جوړ شوی و حضرت سعید بن زید اولینو مهاجرینو کې شامل و او مدینې ته چې دوی ورسېدو نو د رفاع بن عبدالمنذر په کور کې دوی ایسار و چې د حضرت ابو لبابه رور و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مواقع د حضرت رافع بن مالک سره او د یو بل روایت مطابق د حضرت ابی بن کعب سره کام کړی و حضرت سعید بن زید د بدر په غزا کې نو شامل شوي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دیله د غنیمت په مال کې برخه ورکړې وه او په حضور فرمایي چې په دغه وجه زه هم هغه صحابه چې په سنه سرنګ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو یا هغوی له برخه ورکړې شوې وه مال غنیمت له هغوی د بدر په اصحابو کې شمېرل کېږي لګیا دی او د دې د بدر په جنګ کې د نه شاملېدو وجه د حضرت طلحه بن عبیدالله په ذکر کې بیانه شوې ده خو دلته هم بیانول ضروري دي ځکه به بیان کوم حضور فرمایي چې ځکه به بیان کوم
اوس هم 2-3 میاشتې تېرې شوي دي نو دلته ضروري هم دی د دې بیانول. بهرحال حضرت سعید بن زید چې په جنگ بدر کې نو شامل شوي نو کومه وجه چې بیانه شوې ده هغه دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دا اندازه فرمایلی وه چې د قریش یوه قافله ده چې د شام نه روانه شوې ده نو هغوی د مدینې نه د خپلې روانګۍ نه 10 ورځې مخکې حضرت طلحه بن عبیدالله او حضرت سعید بن زید د دغه قافلې د خبر راوړلو لپاره لیږلي وو. دا دواړه او راته ورسېده هلته یو ځای دی هلته یې څارو ان تر دې چې قافله د هغوی لخوا تېره شوه او را چې کوم دی دا د بحر احمر باندې یو ځای دی چېرته چې د حجاز او د شام ترمنځ چې کومې قافلې وي هغه تېرېږي. نو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته د حضرت طلحه او د حضرت سعید د واپس راتلو نه مخکې دا خبره معلومه شوې وه چې هغه قافله خپل ته نه تېره شوه ولاړه او دې طرف ته د راتلو دغه اراده نشته. نو هغوی خپل صحابه راوغته او د قریش د قافلې په قصد روان شو خو د قافله د سیند غاړې سره هغه وخت راتلو په ځای چې قافله کله تېره شوه نو لا د صحیح حالاتو خو خبر نه و خو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته دا خبره راورسېده چې هغه قافله هلته نه تېره شوې ده. نو په دې هغوی خپل صحابه راوغتل او د قافلې په قصد روان شو خو قافله د سیند غاړې سره چې کومه لاره د هغې نه په تیزۍ ووته او چې کوم خلک د هغې په لټون کې وو نو هغې نه بچ کېدو لپاره شپه ورځ روانه وه او د قافلې خلکو خپل لاره بدله کړې وه. نو ځکه چې په کومه لاره د هغې د راتلو امید و د هغه ځینې نه وه تېره شوې بلکې هغوی یو چکر داسې پټ خو د سیند د غاړې له طرفه لاړو. نو طلحه بن عبیدالله او سعید بن زید د مدینې لپاره روان شو دې نه پس چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خبر کړي د قافلې نه. هغوی دواړه د دې نه خبر نه وو چې هغوی د بدر غزا لپاره روان شوي دي. دې مدینې ته هغه ورځ رسېدلي وو چې په کومه ورځ رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په بدر کې د قریشو د لښکر سره مقابله کړې وه. دا دواړه هم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضرېدو لپاره مدینې نه روان شو او د هغوی د بدر نه په واپسۍ باندې په دربان کې هغوی سره ملاو شو. دا د مدینې نه 19 میله په فاصله یو وادي ده چې په کې ډېر زیات د اوبو کوهي دي. د بدر غزا لپاره چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم روان وو هغوی دلته ایسار شوي وو. حضور فرمایي چې دا بله قافله وه چې کومه تجارتي قافله وه هغه د هغه ځای نه تېره شوې وه خو چې کومه قافله چې د حملې لپاره راغلی وه یا چې کوم فوج راغلی وه حملې لپاره د مکې نه هغه بل و او د بدر په مقام چې چا سره د دې مقابله شوې وه. خو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په دغه اراده وتی وو چې دغه قافله وګوري چې د هغې نیت څه دی. دا هغې نو خبر شي فوج هم را روان دی. بهرحال دا مخکې دا ذکر دی چې حضرت طلحه او حضرت سعید جنګ کې شامل نه شو خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د بدر د غنیمت مال نه دوی له برخه ورکړې وه او دا دواړه د بدر په شاملینو کې شمېرلی شوي وو. حضرت سعید بن زید په عشره مبشره کې شامل وو یعنې په هغو 10 صحابهو کې چې چا له رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خپل ژوند کې د جنت بشارت ورکړی وو. او دا 10 صحابه د هغې نامې دا دی: حضرت عبدالرحمن بن عوف بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، سعید بن زید او ابو عبیده بن الجراح
د دې ټولو نامه خاصه خدای فرمایلی چې دي جنتیان دي. سید بن زید بیانوي چې ما زه د 9 خلکو باره کې دغه خبره ګواهي ورکوم چې هغوی جنتیان دي، او که زه د 10 باره کې هم دا ووایم دا ګواهي ورکړم نو ګناهګاره به نه یم. نو ترې تپوس وکړو شو چې هغه څنګه؟ نو وویل چې موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په حرا غر باندې وو، نو هغه په خوځېدو شو. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا حرا ودرېږه، ځکه چې دا وخت په تا باندې یو نبي او صدیق یا شهید دی. نو چا درنه تپوس وکړو چې هغه 10 جنتیان څوک دي؟ نو سید ورته وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد او عبدالرحمن بن عوف دي. او دا ویلي وو چې لسم څوک چې دا ترنه تپوس وکړو چې لسم څوک دی؟ نو سید بن زید وویل چې هغه زه یم. سید بن جبیر بیانوي چې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبدالرحمن او سید بن زید په میدان جنگ کې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې به د هغوی دفاع به کوله، او په مونځ کې به هغوی پسې شاته ولاړو. حکیم بن محمد د خپل پلار نه روایت کوي چې هغوی د حضرت سید بن زید په ګوتمې باندې د قرآن یو آیت لیدلی و. حضرت عمر په دور کې د شام په معرکې کې چې کله باقاعده فوج لېږلی شوی و، نو حضرت سید بن زید د حضرت ابو عبیده په ماتحتی کې پیاده فوج په افسرۍ باندې مقرر کړی شوی و. د دمشق محاصرې او د یرموک چې کوم فیصله کن جنګ و، په هغې کې دې نمایانه شجاعت او جانبازۍ سره شریک شوي وو. او جنګ دوران چې حضرت سید بن زید د دمشق په ګورنرۍ باندې مامور کړی شو، نو هغوی حضرت عبیده ته ولیکل چې زه داسې نه شم کولی چې تاسو جهاد کوئ او زه د دې نه محرومه شم، ځکه چې څنګه تاسو ته خط راورسي نو زما په ځای بل څوک راولېږئ، زه زر تر زره تاسو ته راتلل غواړم. نو حضرت ابو عبیده بیا مجبوراً یزید بن ابو سفیان ولېږل او حضرت سید بن زید دوباره په جنګ کې شامل شو. حضرت سید بن زید مخې ته ډېر انقلابات شوي وو، 60 خانه جنګې راغلی وې، خو هغوی د خپل زهد او د اتفاق په وجه د دغه جګړو نه همیشه یو طرف ته وو. خو چې د دې باره کې به چې کوم د دوی رای به وه، هغه به په ازادۍ هغوی ظاهره کوله، دې کې به هغوی ته تعامل نه کولو. حضرت عثمان شهید شو، نو هغوی به عموماً د کوفې په جومات کې به دا فرمایل چې تاسو چې عثمان سره چې کوم سلوک کړی دی، که دې کې په احد غر متزلزل شي، په دې مستعجبه به نه وي. همدغه شان یو ورځ د کوفې په جامع مسجد کې د مغیره بن شعبه ته شعبه وکړه چې هغوی د حضرت علی په شان کې بدرد وي. نو حضرت سید بن زید ورته وفرمایل چې یا مغیره بن شعب، ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي وو چې هغوی دا وایي چې دا 10 کسان په جنت کې وي، او هغوی کې یو حضرت علی وو. حضرت سید بن زید مستجاب الدعوات ته مو یو ځل د هغوی په ځمکه هغوی باندې دا الزام ولګولی شو چې دوی ځمکه قبضه کړې ده، او تفصیل دا دی چې د حضرت سید بن زید ځمکې سره جوخته د چې کومه ځمکه وه هغه د یوې ښځې عروه بنت اویس وه، او حضرت معاویه له طرفه چې کوم د مدینې گورنر و مروان بن حکم، هغه ته د ښځې دا شکایت کړی و چې سید په ظلم زما ځمکې باندې قبضه کړې ده. مروان چې د تحقیق لپاره کسان مقرر کړه، نو سید هغې له جواب ورکړ چې ستاسو څه خیال دی زه به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدو نه پس هم ظلم کولی شم چې چا چې په ظلم چا نه یو لیږ ځمکه هم قبضه کړه، نو د قیامت په ورځ به وواړه ځمکې د هغه په د غاړې کې به د غاړې توپ کوي. نو هغوی که یا خدای که عروه دروغ وایي، نو هغې له تر هغې پورې دې له تر هغې پورې مرګ ورنه کړي تر څو چې د هغې نظر ختم نه شي، او د هغې قبر د هغې د کور کوی نه شي. نو دا لیکلي چې عروه مخکې د بصارت د نعمت نه محرومه شوه، او بیا یو ورځ چې روانه وه نو د خپل کور په کوی کې پرېوته او مړه شوه. نو دې نه پس دا د عربو محاوره جوړه شوه، د مدینې د خلکو دا محاوره جوړه شوه،
او خلکو دا ویل شروع کړو چې اماک الله کما اما عروه یعنې خدای پاک دې ته داسې ړوند کړي لکه څنګه چې عروه یې ړنده کړې وه. او سید بن زید 50 یا 51 هجري کال کې تقریبا د 80 کالو په عمر کې حضرت سید بن زید د 50 یا 51 هجري کال کې د 80 کالو په عمر کې د جمعې په ورځ وفات شوی و. او د ځینو روایتونو مطابق د وفات په وخت هغوی عمر 80 کال نه زیات و. او د مدینې په نواه کې د عقیق په مقام د هغوی مستقل د اوسېدو ځای و. او دا عقیق د عربو په جزیره کې د دغه نامې حضور فرمایي چې ډېرې وادۍ دي او دې کې ټولو کې اهمه د مدینې وادي عقیق ده چې د مدینې نه جنوب مغرب نه واخله تر شمال مشرقه پورې دا خوره ده او په دې کې د مدینې ټولې وادۍ شاملېږي. نو بهرحال حضرت عبدالله بن عمر د جمعې تیاري کوله او چې کله هغوی د حضرت سعید د وفات خبر واورېده نو هغوی بیا جمعې له لاره نه بلکې هغه وخت د عقیق طرف ته روان شو. حضرت سعد بن ابي وقاص هغوی لمبولي وو او د هغوی مړی خلکو په اوږو باندې ایښې او مدینې ته راوستې وو. او بیا حضرت عبدالله بن عمر د هغې د جنازې امامت هغې کړی وو او په مدینې کې د هغوی تدفین شوی وو. د یو بل روایت مطابق حضرت عبدالله بن عمر چې د حضرت سعید بن زید د وفات خبر واورېدو نو هغوی د جمعې د راتلو تیاري کوله او بیا هغوی جمعې له لاندې او د هغوی طرف ته لاړو. هغوی ولمبول، خوشبو یې پرې لګولې وه او د هغوی د جنازې د لمونځ امامت یې کړی و. او عایشه بنت سعد بیانوي چې حضرت سعید بن زید له حضرت سعد بن وقاص هغوی لمبولې وه، خوشبو یې ورته لګولې وه او بیا هغوی کور ته راغلو، په خپله یې ولمبل او بیا چې کور نه بهر ووته نو دا یې وویل چې د حضرت سعید بن زید لمبولو په وجه مې اوس نه دي لمبلي بلکې د ګرمۍ په وجه ما لمبلي دي. د حضرت سعید بن زید د جنازې امامت حضرت عبدالله بن عمر کړی و او حضرت سعد بن ابي وقاص او عبدالله بن عمر دواړه د هغوی په قبر ته کوشي وو نیم لحد کې دننه ایښودو لپاره، مړی د هغوی په لحد کې ایښودو لپاره. حضرت سعید بن زید په مختلفو وختونو کې 10 ودونه کړي وو او د دغو ودونو نه د هغوی 43 زامن وو او 19 لوڼې پیدا شوې وې. حضور فرمایي چې بل ذکر به مختصر څه وکړمه. د حضرت عبدالرحمن بن عوف د دې نامه په زمانه جاهلیت کې عبد امر وه او د نورو روایتونو مطابق عبدالکعبه وه. د اسلام قبلولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی نامه عبدالرحمن کېښوده. د هغوی تعلق بنو زهره بن کلاب سره وه او سهله بنت عاصم بیانوي چې حضرت عبدالرحمن بن عوف سور سپین ښکلې سترګو والا اوږده باڼه وو، اوږده پوزه یې وه او مخامخ چې کوم 2 غاښونه وو هغه یې اوږد وو، د ویښته یې د غوږونو له لاندې پورې وو، اوږده مری یې وه، تلي مضبوط وو او غټې ګوتې وې. حضرت ابراهیم بن سعد د خپل پلار نه دا روایت کوي چې حضرت عبدالرحمن لوړ دم او سور سپین وو، په رنګ یې د سرخۍ مزش وو، ښکلي وو، نرم جلد یې لرلو، خزان به نه لګولو. د دې باره کې دا ویلي کېږي چې هغوی د خپې نه ګوډو ځکه دا د خپه د هغوی د احد نه پس نه ګوډه شوې وه ځکه چې د احد په میدان کې دوی د خدا پاک په لاره کې زخمي شوي وو. حضرت عبدالرحمن بن عوف په هغو 10 اصحابو کې شامل وو چې چاته د هغوی په ژوند کې د جنت بشارت میلاو شوی وو او دوی د هغو شورا په هغو شپږو کسانو کې وو کې یو وو چې حضرت عمر د خلافت انتخاب لپاره مقرر کړی وو. او د دغو خلکو باره کې حضرت عمر فرمایلي وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وفات په وخت دوی ټوله ناراضي وو. حضرت عبدالرحمن بن عوف د عام الفیل نه 10 کاله پس پیدا شوي وو او دوی په هغه خلکو کې شامل وو، یو څو خلکو کې چې دوی په زمانه جاهلیت کې هم شراب په ځان حرام کړی وو. دوی هغه 8 کسانو کې شامل وو چې چا ابتدایي طور باندې اسلام قبول کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دار ارقم خپل تبلیغي مرکز جوړ کړی وو نو هغې نه مخکې د حضرت ابوبکر په تبلیغ د اسلام قبول کړی وو.
دوی د حبشه طرف ته چې کوم 2 هجرتونه شوي پای کې شامل وو او صحیح بخاري کې دا روایت دی چې حضرت عبدالرحمن بن عوف بیانوي چې موږ کله مدینې ته راغلو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم زه او سعد بن ربی رونه کړي وو د یو بل او سعد بن ربی راته وی چې زه انصارو کې د ټولو نه زیات مالدار یم. دا خبره رسول فرمایي چې سعد بن ربی په ذکر کې شوی ده خو بهرحال دلته هم ذکر کوم نو دی ورته چې تقسیموم خپل او نیم مال تاسو له در کوم او زمانه دوه خزې دي چې کوم تاسو خوښ نو هغه نه وزه د بردار شمو چې کله دغه د تیر شو تاسو ورسره نکاح کوي. حضرت عبدالرحمن چې دا ور د نظر ساتي وي چې خدای پاک د تاسو په هیل کې تاسو مال کې تاسو لپاره برکت کینی ماته د اجازه نشته دلته چرته بازار شته چې پکې تجارت کیږي نو د سال ورته وی چې د قنقا بازار دی نو حضرت عبدالرحمن چې دا معلومه کړه دوی سره وختیل ته لاړ کاروبار یو کودال ته نه بیا پنیر او غوړي د منافع په تور بچ کو بیا دا واخصو د سات کوروالو لاړ واپس او دغه شان دی به هر سهار ته نه بازار ته تلو کاروبار به کولو منافع به ګټل او چې بیا سموده تیر شنو بیا حضرت عبدالرحمن باندې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د زعفران نشان ولیدو نو هغه ته پوښتنه کوي چې آیا تا وادو کړو دی ورته ارزو کوي بیا ورته فرمایي چې سره نو ورته چې د انصار یو خزه ده نو دی ورته چې څونه مهر دی ورکړی دی نو دی ورته ارزو کوي چې د یو ګټ کې برابر سره زر مې ورکړی دی یا د سره زر یو ګټ کړه نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایي چې ولیمه کوا کله یوې چلے هم وي. حضرت عبدالرحمن بن عوف بیانوي چې ما ځان په داسې حالت کې هم بیا لیدلی و چې کما بس کاڼې مو چې توله نو امید به مې کولو چې لاندې به راته سره زر یا سپین زر میلاویږي خدای پاک په تجارت کې هغې له دونه برکت ورکړی و. حضرت عبدالرحمن بن عوف د بدر او د غزواتو سمیت په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شریک و. د جنگ بدر یو واقع بیانوي حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې زه د بدر په جنگ کې په صف کې ولاړم چې ما خپل ښیوګس طرف ته وکتل نو ما وکتل چې 2 هلکان دي انصاري چې واړه دي او ما دا ارزو وکړو چې کاش زه داسې خلکو ترمنځ وي چې د دې نه زیات ظلمي وي او تنومند وي نو دې کې یو ما زما لاس راکاږلو ما ته دا وویل چې کاکا ته ابوجهل پېژنې نو ما ورته چې ستا هغې سره څه کار دی نو د ما ته وایي چې ما ته دا ویلې شوي چې هغه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته کنځلې کوي او ما ته د هغه ذات قسم چې چا په لاس کې زما ژوند دی که ما هغه ولیده نو زما سترګه به د هغه د سترګې نه جدا نه شي تر څو چې مونږ کې یو مړ نه شي هغه مړ نه شي چې مودې مقدره ده. زه په دې خبره حضرت عبدالرحمن چې ډېر حیرانه شوم بیا بل هم رانه همدغه شان تپوس وکړو او بیا لږ وخت تېر نه وشو ما وکتل چې ابوجهل په ګرځې لګیا دی په خلکو کې نو ما ورته وویل چې ګوره دا هغه تندې چې ته تپوس کې ما ورته وویل چې دا هغه تندې چې تاسو یې تپوس کوئ لګیا یې نو دا وی چې څنګه چې هغې دواړو دا واورېدل نو خپلې تورې ونیولې او د هغه طرف ته لاړو او دومره ووهلو چې مړ یې کړو. هغوی بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له راغلو هغوی خبر کړه نو هغوی ته نه تپوس وکړو چې تاسو کې چا هغه وژلی دی نو دواړو وایي چې موږ وژلی دی نو بیا وایي چې ته نه تپوس کړو تاسو خپلې تورې صفا کړې دي نو هغوی ورته نه بیا د هغوی تورې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وکړې بیا وفرمایل چې هم تاسو دواړو وژلی دی او د دې د غنیمت سامان به معاذ بن عمرو بن جموح ته میلاویږي د هغوی دواړو نامه معاذ وه معاذ بن افرا او معاذ بن عمرو بن جموح دا د بخاري روایت دی. د ابوجهل د قتل په لړ کې دا وضاحت مخکې شوی دی حضور فرمایي دوباره به بیان کوم چې په بعضو روایتونو کې دی چې د افراد 2 زامنو معاوض او معاذ د ابوجهل مرګ ته جوخت رسولی وو بیا وروسته حضرت عبدالله بن مسعود د هغه سر قلم کړی وو. امام ابن حجر د دې احتمال اظهار کړی دی چې معاذ بن عمرو معاذ بن افرا نه پس معاوض بن افرا هم په هغه باندې باور کړی وي او دا په شرح بخاري او په فتح الباري کې لیکل شوی دی. حضرت مسلم دغه واقع بیانوي فرمایي چې ابوجهل چې د مکې د ټولو کورنو سردار وو او د کافرانو د فوج کمانډر وو چې کله هغه د بدر د جنگ په موقع د فوج له ترتیب ورکولو
حضرت عبدالرحمن بن عوف لکه په شان تجربه کار جنرال دا وایي چې ما خپل ښي او ګس طرف ته دوه انصاري هلکان لیدلي وو چې د 15 کالو عمر به یې و. ما هغوی چې ولیده نو ما دا وایي چې نن د زړه د حسرتونو د پوره کولو موقع نه ده. دا بدقسمتي ده زما چې زما دواړو طرفونو ته نا تجربه کاره ماشومان دي او هغه هم د انصارو دا ماشومان دي چې ولاړ دي چې جنګ سره رسو مناسبت نه لري. حضرت مسلم موعود لیکي چې حضرت عبدالرحمن وایي چې زه هم په دغه سوچ کې وم چې د ښي طرف نه زما په یو څنګله زه چې اول ما دا وګڼل چې ښي طرف ته چې کوم ماشوم دی دا سوال غواړي. هغه طرف ته مخکې نو هغه راته وویل چې کاکا لږه زما خبره واوره ستاسو غوږ کې سوال غواړم چې زما د ملګري دا خبره واونري. چې ما دغه طرف ته ټیټ شوم نو هغه راته وویل چې کاکا ابوجهل په دې کې کم دی. هغه یو د دې کې ابوجهل کم دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به تکلیف ورکولو زما زړه کې چې هغه ووژنم. وایي د هغه لا خبره ختمه نه وه چې همدغه شان په ګس طرف ته په څنګله زه چې وویلم وایي ما چې دا ماشوم نه ته وکتل نو هغه هم راته دا وایي چې ابوجهل څوک دی چې دې کې ابوجهل کم دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له به تکلیف ورکولو زما زړه کېږي چې زه به هغه نن وژنم. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې د باوجود له دې چې دومره تجربه کاره سپاهي وم زما زړه ته دا خیال نه شو راتلی چې ابوجهل چې د فوج کمانډر دی او د سپاهیانو په حلقه کې ولاړ دی زه به هغه ووژلی شم. وایي ما ګوته پورته کړه او په یو وخت د دواړو هلکانو ته وکړې چې هغه مخامخ چې کوم تن ولاړ دی په ذرې کې پټ ولاړ دی د هغې مخې ته مضبوط او بادر جرنیلان بربنډو تورو سره ولاړ دي هغه ابوجهل دی. زما مطلب دا چې زه هغوی ته ووایم چې ستاسو په شان نا تجربه کاره ماشومانو د اختیار نه دا هر خبره ده. خو دا چې ما له زما هغه ګوته چې اشارې دپاره مې پورته کړې وه هغه لا لاندې شوې نه وه. نو لکه څنګه چې یو باز په مرغۍ باندې حمله کوي همدغه شان وي دا دواړه انصاري ماشومان د کافرانو صفونه یې پرې کولو د ابوجهل طرف ته هغوی منډه کړه او د ابوجهل مخې ته کړه. ما دغه زوی ولاړو چې ډېر بهادر او تجربه کاره جرنیل و خو دا انصاري ماشومان داسې په تیزۍ لاړو چې وامو ګمان هم نه شو کېدی چې دا کوم مقصد لپاره مخکې روان دي او چې دوی په ابوجهل باندې حمله وکړه او د کافرانو صفونه دوی پرې کوین د پهرهدارانو ته ورسېده او پهرهدارانو چې کومې بربنډ تولې په لاس کې نیولې وې هغه هغوی لاندې هم نه کړی شوې او صرف د یو پهرهدار توره لږه لاندې شوه د یو انصاري هلک بازو پرې کړی شو. خو چاته چې خپل ژوند قربانول اسان معلومیږي هغوی لپاره د لاس پرې کېدل داسې خنډ جوړېدی شي. نو څنګه چې یو غر په کاڼي پرېوځي همدغه شان د دواړه هلکان په پهرهدارانو باندې دبا واچول او په ابوجهل باندې ورپرېوتو او د جنګ شروع کېدو نه مخکې هغوی د کافرانو کمانډر راوپرځولو. حضرت عبدالله بن مسعود وایي چې زه د جنګ په آخري وخت کې هلته ورسېدم چېرته چې ابوجهل د زنکدن په حل کې پروت و او ما هغه ته وویل چې څه حال دی نو هغه وایي چې مرمه لګیا یم په حسرت مرم ځکه چې مرګ خو څه لویه خبره نه ده خو افسوس دا دی چې د زړه د حسرت پوره کولو نه مخکې د انصارو دوه هلکانو زه راوپرځولم. د مکې خلکو به انصارو ته ډېر سپک کته نو ځکه ډېر په افسوس باندې دا ذکر کولو چې د انصارو هلکانو زه راپرځولی یم او بیا هغه عبدالله بن مسعود ته وویل ابوجهل چې زه ډېر په تکلیف کې یم دا احسان په ما وکړه چې که د تورې په یو وار ما مړ کړي خو ګوره زما دا مری به لږه اوږده پرې کړې ځکه چې د جرنیل علامت دی چې د هغه مری اوږده پرېکړې کېږي. نو حضرت عبدالله بن مسعود دغه دا خبره خو ومنله د وژلو دغه د تکلیف نه د بچ کولو خو هغه د زنه د خوا نه د هغه مری پرې کړه. په مرګ په وخت هم دغه د حضرت پوره نه شو چې د هغه مری دی اوږده وي. د قربانو په لړ کې دا ذکر چې څنګه ماشومانو
هم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره عشق او مینه لرله او څنګه هغوی د دشمن نه دغه بدل اخیستل وغوښتو په دغه لړ کې حضرت مسلمون دا واقع بیان کړی ده. دا واقع مخکې هم یو 2 ځله بیان شوې ده، خو بهرحال دا قربانۍ وې، دا مینه وه او دا عشق و د هغوی ټولو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره چې د هغې په وجه دوی د خپل د ژوند هم پروا نه لرله. حضور فرمایي چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف چې کوم ذکر دی باقي هغه به انشاءالله بیا کوو. لیکن بہرحال یہ قربانیاں تھیں، یہ محبت تھی اور یہ عشق تھا ان سب کا ہمارے سلسلے کو، جس کی وجہ سے ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی. حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ذکر جو ہے باقی انشاءاللہ آئندہ کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.